बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन बा इंशाअल्लाह मंगा په یو څو موضوعات باندې خبرې کوو او هغه چې دی یو موږ سره سیستم ریسټورینګ دی چې موږ سیستم څنګه ریسټور کوو چې دا ډېر مهم پوینټ دی. سیستم ریسټورینګ باندې باید موږ پوه شو. एडमिन पासवर्ड हैकिंग दे موږ څنګه पासवर्ड हैक کوو. एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड موږ څنګه کولای شو هغه څه کو हैक کوو. یو اس بی موږ څنګه کولای شو هغه څه کو بوټیبل کو. وینډوز 7 د پاره، وینډوز 8 د پاره، وینډوز 10 د پاره. ځکه دې ایسو فایل نه تیار ما سره الریډي شته او بیا ان شاء الله یو څو ټریک دي هغه باندې هم کار کوو. دا زموږ ان شاء الله نننی سدي موضوعات دي. بیا باغې نه بعد پریکټیکل انسټالیشن پارټیشن کو او کچا وی لیپټاپ راوړی خرابېدو ته چاو ته پارټ کو لکه زمام چې صحیح ده. ها موږ دا وایو چې راځو دغه gpd.mec سره خو تاسو آشنا استئ که نه. رجیډټ کې یو کمانډ ته کوم نو مطلب هغې سره هم آشنا شئ. دا ګروپ پالیسي او دا رجسټري ایډیټر چې دی په دې کې چې تاسو ته یو کمانډ څوک کې بیا نور خپله پکې څه کولی شئ، تاسو کار کولی شئ. موږ غواړو چې د رایټ کلیک سره موږ ځان دپاره یو شارټکټ ایډ کړو لکه څنګه چې مایکروسافټ ریفریش ایډ کړی دی، یو خاص کار کوي. نو دا ستاسو فایلونه اکثره په سیسټم 32 کې دي. په کوم ځای کې دي؟ په سیسټم 32 کې دي. نو راځو موږ رجیډټ دا رجسټري ایډیټر دا او په دې کې به تاسو کنټرول اف دلته کلیک کوئ، فایند ته به راشئ چې دا ساده طریقه ده او ښه طریقه ده. اول به تاسو داسې وکړئ، راځئ بره کی کلاسز روټ به کلیک کوئ. تاسو که تاسو ته بل آپشن ډسپلی په اسانۍ نه درکوي او تاسو نه سرچ غواړي نو تاسو هغه آپشن ډایرکټري دی، تاسو دا فایند کوئ. چې فایند هم کو وی ګورئ دلته بیا کنټرول اف ورته ورکوئ یا دلته ډایرکټري ورته ولیکئ، راشئ دا ډایرکټري شو. صحیح شو. ډایرکټري نه بعد مطلب تاسو هلته بیکګراؤنډ باندې کار کوئ نو دلته بیکګراؤنډ ته راشئ، بیا به تاسو شیل ته راشئ. په شیل به تاسو رایټ کلیک وکړئ، نیو ته به راشئ، یو کی به جوړه کړئ. کی به خامخا تاسو جوړوئ. نو زه کی جوړوم د څه CMD یا زه اس یو کی جوړوم وټپیډ څه وټپیډ پروسیجر یې ګورئ دلته ما لیکلی تیار شیل پورې چې راغلو بیا موږ یو کی جوړو لکه ما اگزامپل کې نوټ پیډ ورکړی، تاسو ته وټ پیډ ما اگزامپل کې دا کوو. بیا هغې باندې موږ ډبل کلیک کوو، بیا این ورته ورکوو او بیا ورته نوټ پیډ ورکوو. بیا بیرته په همغه وټ پیډ رایټ کلیک کوو، بیا ورته کمانډ جوړو او بیا هلته فل پات ورکوو. څنګه؟ اوس دا وټ پیډ دی، اوس دا ډیفالټ ډبل کلیک کا تاسو به شفټ ونیسئ 7 به کوئ او موږ ویلي وټ پیډ موږ کمپیوټر پر رایټ هم پیژني او په وټ پیډ هم پیژني. صحیح ده. سپیل کې تاسو کوشش وکړئ غلطي مه کوئ. بیا رایټ کلیک د هر بټن دپاره به تاسو یو کی اخلئ د کمانډ په نوم باندې، سپیل کې به غلطي نه کوئ. بیا ډبل کلیک هلته به فل پات ورکړئ. فل پات لکه موږ په رن کې هم چې فل پات ورکړو موږ ته همغه لوکیشن ښیي. لکه ګورئ که زه رن ته راشم زه ورته ولیکم چې سی وینډوز سیسټم 32 او سو
wordpad.exe right ولیکئ هلته wordpad نه هلته موږ wordpad لیکل خیر څو لیکئ right.exe صحیح شو نو دا اوس موږ سره فل پات دی دلته موږ ورکوم چې سی Windows System 32 write.exe دا ټول سیستم 32 کې پراته دي دا اوکې کا او چې کله راشي رائټ لیک تاسو کوي ورډپیډ ته راشي دلته اتوماتیک تاسو څه کوي نو تاسو اول چې کوم نوم موږ ورک هغه نیم دی خو بیا وروسته دا کمانډ چې ورکوو فل پات کې نو دا به تاسو صحیح ورکوي دي کې به تاسو څه مسټیک او څه غلطي به نه کوئ نو آلریډي مطلب ګورئ ما سره کیلک دی کیلکولیټر دی نوٹ پیډ دی نوٹ پیډ راوستلی شئ مطلب تاسو چې د دې نه وغواړئ یعنې د دې نه تاسو قسم شارټ کټ جوړوی شئ یو څه ریموف کوی شئ هایډ کوی شئ ایډ کوی شئ هر څه کولی شئ دا مې صرف تاسو ته یو ذهنیت درکړو چې مطلب دې نه که تاسو وغواړئ کار وکئ کولی شئ ریکارډ روان دی یس زیاتره وخت د سټاپ د آیټمونه ټول یو شان دي یو رقم دي ما یو وخت دې نه جوړ کړی او بس هغه شی باندې کمانډ یې شوی سره زه هم په سرچ وکړم ټول به چېرته کېږي د ډیسکټاپ آیکن یې ټول یو شان دي هغه د دې ځینې ما څو جوړ کړی اوس فلحال تقریبا لږ وخت کېږي چې ټوله نوټ یې رانه ورک شوی ده دا د ډیسکټاپ آیکن د اوپن ویت سره د سوخه زیاتره یو مشکل راځي کله چې راوړي چې ټول آیکنونه یو شان دي زه تاسو ته داسې یو طریقه وښیم که نه دا ما ته هم راځي زه ورته په کومه طریقه حالوم زه تاسو څخه شارټ کټ طریقه وښیم صحیح ده دا چا سره شوی څو شاګردانو هغې سره شوی دا داسې ده چې کله تاسو په یو پروګرام چې په هر څه تاسو یو آیکن باندې رایټ کلیک وکئ او دا اوپن ویډ کې یو کس اوپن ویډ کې چې اوپن ویډ کې دا فولډر دی یو فایل شو فایل دا چې اوپن ویډ کې دا کمانډ ټیک مارک کوي ور سره صحیح شو نو بیا کستا په دې هغه کې کمپیوټر کې د مایکروسافټ ورډ فایل د ایکسل فایل د ایکسس فایل فولډر چې هر څه دا ټول یو شکل ته وړي هغه دې نه کېږي د هغې یو ښه طریقه چې بې پازاب نه شي ښه طریقه دا ده که نه تاسو ته اول نه ما ویلي وو چې تاسو ډایرکټ لاړ شئ منیج ته ایډمین یوزر څه کوي هغه ورته آن کوي او دا یوزر پر باندې ډسیبل کوي دا ښه شارټکټ طریقه زه درته وښیم لاړ به شئ ایډمین یوزر ته دا یوزر ورته انیبل کوي دا یوزر ورته انیبل کوي چې انیبل هم کو هغه یوزر په ډسیبل کې هغې نه ټول ډیټا والی بس دا د دې ښه طریقه ده دا چې د موږ ته اکثر هم داسې راځي بل یوزر هم جوړ کړي بیا ډیټا نه 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 هېڅ مشکل نشته ما کړی نه بل یوزر کې هم ډیټا صحیح راځي او په دې یوزر کې چې کله غواړي جوړ کړي نو دغه یو لار او د دې لار نه لاره چې ډیټا او دا بل دې کې یو بل لار هم د دې شته هغه داسې وه چې ستاسو په کمپیوټر کې یو سافټویر دی ما نوم یې شوی دی تاسو چې کله په دې رایټ کلیک وکړئ دې پراپرټیز ته راشئ خو هغه سافټویر باید تاسو سره موجود وي رایټ کلیک پراپرټیز فایل دی ور چک کوم فایل رایټ کلیک پراپرټیز سوري دلته موږ سره د ریسټور یو آپشن راځي ریسټور سره راځي د ریسټور آپشن راځي دغه د ریسټور آفرین دا د ریسټور آپشن هم څه کوي درته ریسټور کوي که بیا هم دې سره ونه شو یا بله څه مسله وه کوشش ډایرکټ وکړئ چې ایډمین یوزر ورته ایډ کړي خلاص خیر اوس دا کې موضوع کې به یو وینډوز میډیا پلیئر دی یو وینډوز هغه موبایل سیم موبایل کې ماشین باندې هغه ته وړي او یو څه ماشین
فایل نه چې ایکسل مالي کې تاسو یا همدا خبره زه کوم ټول همدا یو شی دی دا یو خبره ده که هغه میډیا سنټر ته وړي که میډیا پلیئر نه بل ارڅ ته چې وړي اصل کې هغه د کنټرول پینل نه هغې ځنم جوړېږي صحیح شو اوس په خبره نشو کولای کنټرول پینل نم کېږي د ریسټور نم کېږي یو بل اډمین یوزر اډ کې خاصه سیستم ریسټور نه ونه د هغه ریسټور پوینټ نه خېما دا رائټ کلیک ریسټور خېم کنه دا بل د هغه نم کېږي تاسو اډمین یوزر ورته اډ کړئ او هغه انیبل کې ډایرکټ ګورئ دا په وینډوز کې چې هر قسم مشکل دا یو مشکل چې هغه حل نه لري هغه نو مولیکا کنه او ستا ولیکو ته خوشاله شه چې دا دوستان چې دي تا ته خوشاليږي خبر حال ما څه خبره کوله په وینډوز کې کمپیوټر کې نه په وینډوز کې چې هر قسم مشکلي دا یوزر سره ډیسیبل کې بل انیبل کې ټول ختمي دا یاد لرئ دا پوینټ ته وایم نو دې موضوع کې بیا ور داخلي ګوره داس یو مشکل تاسو ته یو مطلب دا دی اوپن وذ شوی دا نه یو پروګرام الویز اوپن وذ دا مطلب زم چې همیشه لپاره چې ایکسل هم خلاصو ماغه د مایکروسافټ ورډ سره خلاص هوا چې ډبل کلیک په ایکسل فایل باندې کې نو الته واسه کوي الته بیا د تن خلاصي کار ودته نه کوي چې ډبل کلیک په بل څه باندې کې بل بخلاصيږي یو مشکل نه جوړ شو کنه نه خلاصيږي ټول آیکن نو اتوماتیک سکیږي کنورټ کیږي یو آیکن ته نو دا غټ مشکل شو وینډوز سنټر به راځي غټ مشکل شو دا او تاسو وخت نه لرئ خپل مشکل هم ده د دې د ډیسکټاپ نه په فایل نو ټول چت کوي دا کوم چې اوپن ور شوی کوم آیکن دي کوم فولډر دي دا ټول څه کې اوچت کوي کډاره کې دې نه اوچت وي بیا دې څه وکړي دا مای کمپیوټر خلاص کړئ او سی ډرایو ته راشئ سی کې راشئ یوزرز ګورئ نو په دې کې دلته چې دی ته خو به ایڈمنسټریټر ته ځې وارې که نه ایډمین مې نه بلکې ایډمین ته چې لاړې هغې ځای نه به د اکرم همت خلاص کړي ډیسکټاپ ته بیا راشي ستا چې په ډیسکټاپ څومره فایلونه پراته دي څومره فولډرې پرتې دي دا سلیکټ کړئ داسې دا کنټرول ایکس کې یا کټ کړئ او ډرایو ته پیسټ کړئ هر یو ډرایو چې که په ډاکومنټس کې د کوم ډاکومنټس یا کنټرول ایکس کا دې نه کټ کا او بل چې ته کنټرول وی یا پیسټ کا نو اتوماتیکلی به څه کېږي ستا ډیټا به هلته پوره شي او د یوزر کې به ستا ډیټا نوره نه وي نو چې یوزر کې د ډیټا نوره نه وي بیا به هغې نه بعد هغه ډیټا ته اوپن کوو ډایرکټ به ښه صحیح اوپن کېږي درته هېڅ مشکل او حرج به پکې نه وي درته هېڅ مشکل نشته هغه اتوماتیک هو ګورې هر ډرایو کې چې اچوي هېڅ مشکل نشته بس ښه بهرحال راځو په هغه باندې کېږو ریسټور باندې سیسټم ریسټور باندې څوک معلومات لري سیسټم ریسټور څه کار کوي څوک دې باره کې معلومات لري څوک ویلی شي راته سیستم ریسټور زموږ په نظر به استاد هغه سړی چې څوک وینډوز 7 استعمالوي هغه اول باید خپل ځان ته سیستم ریسټور پوینټ وي چې مای کمپیوټر کې رایټ کلیک وکړي په اپریټینګ سیستم پروټیکشن کې د یو نوم کریټ کړي هغه چې هغه نوم کریټ کړه د هغې نه فایده ده د ټایم تاریخ هر څه کمپیوټر ځان سره نوټ کړي لکه ستا مهمه ډیټا دا په کمپیوټر باندې انسټال کړې مطلب په ډیسکټاپ باندې پرته ده یا بل ځای کې د هر ځای کې ده خو داسې یو ټایم راغی د ستا کمپیوټر به رسو صحیح ده دې لپاره بیا موږ سیسټم ریسټور یا خو موږ د سټارټ نه ځو ایس واي ایس لیکو موږ له ریسټور سیسټم پوینټ او یا که چېرې دا نه وي موږ سره بله لار باید موجوده وي زموږ دویمه لار د هغه چې موږ خپل کمپیوټر ریسټارټ کړو چې ریسټارټ نه بعد د کیبورډ نه یا پیډ بټن پریس کوو موږ ته راځي ریپیر یور کمپیوټر یا هغې ځای نه بیا موږ ځو سیسټم ریسټور ته سیسټم ریسټور سره زموږ کمپیوټر دوباره ریسټور کېږي او عادي حالت ته راځي
بالکل همدا دی. تاسو به د سیستم رسټور به زه یو مختصره خبره درته وکړم. موږ دا اکثره سی ډرایو باندې کوو، بل ډرایو ته نه کوو که نه، ځکه موږ سره مهم ډرایو چې دی هغه سی ډرایو دی. نو سیستم رسټور موږ دې خاطر استعمالو که تاسو وایئ چې موږ سی کمپیوټر کې په سی ډرایو کې وینډوز انسټال کړه، انټي وایرس هم پکې انسټال کړه، آفس هم پکې انسټال کړه، کوم یو داسې پروګرام دی چې هغه تاسو مطلب دایمي استعمال هغه هم پکې انسټال کړه، نو تاسو به هماغه لاړ شئ سیستم رسټور پوینټ ته درته ښیم، هلته بس څه وکئ لکه د بیک اپ په شکل باندې به د هغې بیک اپ واخلئ، رسټور به یې کړئ هماغه پوینټ ته، لکه دې ځای پورې چې کوم شیان پکې هغه ځان سره د ذهن کې وساته. صحیح شو؟ نو بیا چې کله ستا په کمپیوټر کې مشکل جوړ شي، څه خبره هغه شي، اوس دا مشکل دی، دا کوه دا د رسټور نه کولی شئ. که مطلب ستا په کمپیوټر کې څه مسله راشي، څه خبره راشي، تاسو کولی شئ سیسټم بیرته رسټور کړئ. سیسټم بلکې نه، هماغه سی ډرایو موږ سیسټم دی هغه رسټور کړئ او بیرته څه کوئ خپل عادي حالت ته راولئ. البته که هغې نه به تاسو په ډیسکټاپ باندې ساچوئ، سی ډرایو خبره کوو، نو هغه به ستاسو په سیسټم رسټور کې بیا نه راځي. پوه شوې دې باندې؟ ګوره بیک اپ ما خو مثال درکړه، خو بیک اپ نه دی رسټور. بیک اپ بیل دی. اوس لکه اوس موږ انټي بیک اپ لرو ډایرکټري دپاره، هغه بیل شی دی. بیک اپ موږ په سافټویر کوو، هغه بیل شی دی. اوس بیک اپ کې موږ داسې کولی شو مطلب چې د سی او ډي او ای او اف د دې بیک اپ واخلو، هغسې هم کولی شو. خو جنرلی چې موږ رسټور چې دی رسټور کې مطلب اوس بیک اپ کې تا ته ډیټ نه درکوي بیک اپ کې. صحیح شو؟ بیک اپ هم شته، بیک اپ هم موږ لرو، خو بیک اپ کې بله خبره دا ده چې تا سیسټم چې دی بیک اپ کې څه ډیټ نه پېژني، هېڅ شی نه پېژني، ټایم نه پېژني. خو دا رسټور چې دی سیسټم په دې کې هم ډیټ پېژني، هم ټایم پېژني، هر څه پېژني، هم پروګرام پېژني، هر څه بېرته رسټور کوي درته. بیک اپ کې بیا نه شي کولی. د دې مثال بس درکړم، همداسې هم نه شم پوهولی. مثال په انسټال کې دی او کاپي کې دی. انسټال او کاپي څه فرق لري؟ مونږ وایي که نه مونږ دا پروګرام خپل کمپیوټر ته کاپي پیسټ کړو، یو کس وایي مونږ دا پروګرام خپل کمپیوټر ته څه کړو انسټال کړو، یو کس وایي ما پروګرام ریموو کړو، یو کس وایي ما دا پروګرام ډیلیټ کړو. دې تر منځ فرق شی دی؟ خبره خو پوه شوې که نه؟ فرق شی دی. او کاپی داسې مطلب چې موږ د یو فایل کاپي راواخیستله، مطلب انسټالیشن موږ ونه کړه. که موږ چې د یو فایل کاپي راوالو وروسته هغه انسټالولی شو، نو د کاپي کې لومړی شو انسټالیشن کې بیا انسټالیشن زمانه لري لکه مثلا یو شی کار دا مطلب چې په کمپیوټر کې ته یو پروګرام سافټویر له لارې مطلب سافټویر د انسټالای که نه سی ډرایو کې اچوي او کاپي هوتل لپاره موږ په ډي کې یا په نور ډولونو کې زه اصلي هدف هم دلته دی که نه چې دا خبرې داسې نه کېږي، دا چې اګزامپل پکې ورنه کړې که نه دا داسې نه کېږي. اوس کرل شو، اوس دا انسټال شو، دې باندې پوهېږئ. کاپي شو یو شی خطا کول دي کېښودل دي دلته، ته خو هم دې واخېسته کېږدې خو د ځان سره انسټال کړی دی لا نه دی. څنګه؟ آفرین. پوه شوئ؟ رسټور چې دی داسې دی لکه انسټال. صحیح شو؟ نو پکې تاسو سوچ وکړئ. ګورئ زه یو خبره تاسو ته وکړم، دا د کمپیوټر اصطلاحات چې دي داسې اصطلاحات دي چې تر څو تاسو خپله هغه کوم څیز ونه وایئ تاسې په معنا نه پوهېږئ. دا یاد لرئ چې کله بیا وویل شي بیا تاسو پوهېږئ د دې کار څه دی. اوس تاسو ما ډیلیټ، تاسو اوس یو شی ډیلیټ کوئ ریموف کوئ، اوس تاسو داسې نه شئ کولی چې تاسو ووایئ چې ما د ډیسکټاپ نه یو فولډر ریموف کړو. دا خبره نه شئ کولی، دا غلطه خبره ده. صحیح شو؟ دا څه ده؟ غلطه خبره. نمی دی یادونه ولیکه. څه نومېږي؟ مې پاسو پرېږده. تاسو سره چا سره مه کوم کمپله ممپله چې ته راوړې څنګه ما خو همدا خبره کوم چا سره کوم خص هغه خبره شي که نه ما همداسې یو کس به راغلی د تلاوت به کړی وی ټولو به دعا کړی وی ټولې بانه څه کوي مطلب شي
तो मस्जिद में सुकून आ रहा है बहरहाल जरा लगे चार्ज तलाट से भी करा रहा है हाँ राजू रिस्टोर था उस्तासु गुरजमन कंप्यूटर के नन सोम डेट दे लसम दे दुशंबा दा कना लसम दे 2005 लसम अगस्त तासु माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक कोई आ प्रॉपर्टीज ते राजू बया कब जे राजू सिस्टम प्रोटेक्शन दजू नो मन दल तवई चिता मतलब सके दे कम ड्राइव रिस्टोर कवल वाड़े कम ड्राइव पॉइंट कवल वाड़े जोर दे म सी ड्राइव सही शो नु दा जसु कोमा क्रिएट को मतलब मंग से वर्क हो दिल अच्छे और को खलाए रिस्टोर वे कंप्यूटर वाले सही शो जल तो मतलब ता जो सवर कवे वर्ता वर्क है रिस्टोर वे सी रिस्टोर बस रिस्टोर बहुत और को ना बस के क्रिएट बैक है और रिस्टोर पॉइंट देते हुए दा पॉइंट मतलब सदा है सही शो दिल दो खैर له اشاره من څنګه کوو دلته اشاره نه کی لسر لکه چاته نقطه کې دي چې دې جنونی سه اغه ځای پورې کنه صحیح شو او نو تاسو بیا څه کلیک کړلتا سیستم ریسټور نو تاسو به سیستم څه کیږي او بیا ګورې د سم کولای شي چې تاسو کله ریپیر تلاش شي دا ریپیر نو څو کارونه کیږي تاسو ته وایم یو خبره ده ورته وایي د دې ریسټور او د ریپیر ترمنځ د فرق شته خوي وای زه ته راتلم می وای سیستم د دې او د ریپیر ترمنځ دا فرق دی مطلب دې چې موږ سیستم ریسټور کو هغه عملیه نه اجرا کوي کوم چې موږ غواړو او عادي غونډه سیستم ریسټور شي بس او کله چې موږ ریپیر سره زموږ ټول مشکل حل کیږي ټول پرابلم د ریپیر چې ما پریکټیکل یو کار کړی تاسو ته وی خامہ تاسو یې مو کوي هغه دا دی چې د ریپیر نه تاسو پاسورډ هم منځ وړئ شي پاسورډ صحیح ده دا مې ورچا ته کړو نه پوهېږم پاسورډ هم د منځ وړئ شي هلته بلکې ریسټور کې ډېر زیات آپشن تاسو ته راځي هغې کې کمانډ پرامپټ دی هغه نتیجو چې ما تاسو ته ویلی و هغې نه وتلی شي بل هغې نه سیستم ته هم داخلېدی شي خو بله مهمه خبره دا وکړم چې ریسټور چې دی ریسټور هلته موږ سره پوینټ نشته چې د کم پوینټ نه موږ سیستم دپاره ریسټور اخیستی دی یعنې دلته موږ هېڅ شی نه دي کړي خو هلته به تا ته سیستم کوم ځای ته ریسټور کړه زما یوزر پکې جوړ کړه ما کمپیوټر کې انسټالیشن وکړه بیا مې پکې یوزر جوړ کړه د احمد په نوم باندې او په دې یوزر باندې ما پاسورډ ولګاو څه مې ولګاو پاسورډ مې ولګاو خو چې کله زه ریپیر ته راشم هغې زه ریسټور کړم ریپیر یې کړم نو څه کوي خبرې اول ځل لپاره چې ما وینډوز انسټال کړه همغه پوینټ ته ریسټور کوي ما ته هلته دا خو ډیټ درکوي یوزر هم ختموي ډیټ خپل درکوي چې دې ډیټ ته به ریسټور کړي صحیح ده او هلته درنه یوزر نیم او پاسورډ هم غواړي که ته کوم یوزر ریسټور کوې هم کولی شي بهرحال سیستم ریسټور به کلیک کړي ستاسو سیستم به څه کړي نه پاسورډ به چې دی هلته نه ورکوي ډایرکټ به اوکې اوکې ووهئ سیستم چې دی هلته هغه ته کینسل کوي کینسل کوي درته صبر وکړه زه خود ته خبره وکړم سیستم هغه درته کینسل کوي هلته تاسو چې کله ځئ سیستم ریپیر کوئ څه دپاره ځئ رسې ماته ووایئ ستاسو ته همغه شی وښیم لکه مطلب کوم مشکل راغلی شی خراب دی ساوند خراب دی نه هغه ساوند خو بیا غلطه خبره ده ساوند خو د هغه نه وکړئ ټربل شوټینګ نه وکړئ نه ګورې یو خبره ته وکړم تاسو ډرایور انسټال کړئ ډرایور هر څه وکړئ پکې صحیح او دا ډرایور یوه سی ډي مه استعمالوئ کوشش وکړئ یو ډرایور دی دا 8 جی بي کې دی څو جی بي کې دی 8 جی بي کې دا ډرایور تاسو استعمال کړئ 8 نیم دی څو نه مانو نه دی که نه کوشش وکړئ دغه ډرایور استعمال کړئ دا ډرایور چې تاسو استعمال هغې نه بعد کار ونه کړو بیا به تاسو وینډوز ټربل شوټینګ ته لاړ شئ کار ګارنټۍ سره کوي درته ګورئ دا وینډوز ټربل شوټینګ ته تاسو یو خبره وکړم
چې هر قسم پوینټ وي الله پاک پر رضای دغه نمولیکا الله پاک پر رضای ګوره موږ غولای ښه خوش او الله پاک پر رضای ان شاء الله هغه چې دی سکیږي کار کیږي بخښنه سره troubleshooting کمان کې تاسو کیسه څنګه وکړم troubleshooting دی ورشه نو غلط درته ونه خي ټربل شوټینګ کې ساوند لپاره موږ هارډویر ساوند نه ساوند لپاره نه دی دې کې پرنټر دی هر قسم دی مطلب چې موږ ساوند صحیح شو hardware and sound او کمال دې قانوني استاد دې چې په کمال زینو سره ها د هارډویر ساوند باندې او ها د هارډویر ډیوایس سره چې ترازو دې ترازو او ایڈوانس باندې کې په بیان ایکسکو او دا اپلای نو بس اپلای وکړو دا به نیکسټ په دې کې دا ټول ډیوایسز دي او اپلای اتوماتیک سره کېږي وانسره او هغه اتوماتیک خو کچاري نه یا تیو بس یا بل څه مسله یا ټیکمار نه وي یا بل خبرې کنه د کمپیوټر کې بعضې داسې کمانډونه چې کارونه شته چې یو ځای کې کارو کې دلته دا کار څه کوي ډسیبل کوي یا ټیکمار نه وباسي په دې اساس کې چې کې ښه دی که نه نو مطلب دا دی دې باندې پوه شوې دلته خو څه مسله نه وه نه وه که نه دغه مثال دا بعضې سیسټمونه چې دي د ریکارډینګ مشکل لري دا ځینې سیسټمونه بلټن سپیکر لري د ریکارډینګ دپاره د هر څه دپاره ځینې نه لري اوس شپږ سوه لس ریکارډ دپاره زبردست هغه دي اوس شپږ سوه دېرش بیا خپل سپیکر لري بیا لږ مشکل پکې راځي ځینې سیسټمونه دي نو دا ریکارډینګس کې مشکل لري کولی شي ریکارډینګ آډیو نه پلی کوي څه خبرې کولی شي هغې نه هم وکوئ او ټربل شوټینګ تاسو خپله تاسو پورې تعلق لري چې تاسو څومره هغې نه څه کولی شئ استفاده کولی شي دا او ریکارډ کې دا ښه سیسټمونه دي په ریکارډ کې خو زه زما څه نظر دی چې داسې وایم ښه سیسټم هغه دی چې بلټن سپیکر ونه لري ریکارډر ونه لري مایک ترو مایک ریکارډ وکړي زه داسې وایم ځکه چې ترو مایک ریکارډ وکړي ته داسې ته وګورې زه یو ځای ته لاړم قیسې دي کېږي که نه هلته چې د خلکو څه کړي د یو ریکارډ دپاره وینډوز ایکس پی انسټال کړې ده د یو ریکارډ دپاره یې انسټال کړې ده وینډوز ایکس پی انسټال کړې ده او هغې سره یې شی لګولی دي هغې سره یې مکسر لګولی دی دا ریډیو مکسر نه دی دی لګولی ورسره نو ما ورته دا مکسر هم څنګه دې سره لګولی دی او دا خو تاسو مشکل سره مخ کوي ایکس پی کې ډېر مشکلات راځي که نه او خرابېږي هم ډېر زیاته وی ولا په وینډوز 7 کې ریکارډ کار نه کوي وینډوز 7 کې ریکارډ مې وینډوز 7 کې ریکارډ څنګه کار نه کوي ډایرکټ کار کوي هغې لاین ان لاین آوټ لري مکسر ته ځي مې څنګه کار نه کوي ښه کار کوي نو دا وایم یو سړی چې په څه نه پوهېږي پوښتنه کوي که نه ریسرچ کوي نو ځینې خلک دي هغه نه پوښتنه کوي نه ریسرچ کوي دا پوښتنه چې یو څوک وکړي که نه استاد کې پې پوهېږي وایي که نه ځان سره هلته ایډ کوي یو د استاد خاصیت یو دا دی که تاسو استادان یاستئ استادان به پاتې شئ نور شاګردان ته هم دغه کوئ یو چې استاد کله استادان شوئ سبا ته چې کوم کار کوئ که نه سبا ته 5 لیپټاپ ته راغله 6 لیپټاپ راغله یا سبا کوم درس ورکوئ د هغې باید تاسو هغه پوینټونه یادداشت کړئ چې دغه دا ورکوم زه صحیح ده بل چې کومې کوېشنې تاسو نه کېږي کوشش وکړئ ډایرکټ هغه څه کوئ نوټ کړئ څه کوي نوټ یې کوي او تاسو ته وایم که تاسو کې یو کس داسې پیدا شي یو کس یا 2 کس یا 3 کس هغې دا د هارډویر خپل درس کې تقسیم کړي څه کې تقسیم یې کړي او دوی د هارډویر باره کې یو وړوکی کتاب ولیکي داسې برابر غوندې کتاب ولیکي 100 صفحې 160 صفحې 110 صفحې د وینډوز هم پکې ځینې کمانډونه راواخلي نور څه پکچر هم پکې راواخلي عمومي جنرل انټروډکشن وکړي لکه انجینرینګ و پکې نه شي کولی که نه انټروډکشن وکړي هر یو ډیوایس څه کې شرحه کړي بیا دا به ډېر غټ کاري ګورئ دا به ډېر غټ خدمت نه څوک چې وخت ولري کوشش وکړئ 2 ملګري یو ځای شي 3 کس یو ځای شي ټاپکونه څه کوي سره تقسیم کوي دا یو ټاپک دا بل او دا څه کوي
دا یو خدای تاسو د خلکو ته خیر رسیږي ډیر زیات خلک شته چې هغه غواړي کمپیوټر یاد کړي هغه ته موقع مساعده نه چې کمپیوټر یاد کړي یعنی ما سره یو شاګرد پرون ما سره ناستو نو هغه یو پروګرام ختم کو نو هغه بیا ما تلواله چې پروګرام ته ختم کې ته بیا څه کوي کنه وزه وېس نه کومه کنه د شاګرد سره غپ ولم کله کنه خو بیا درس سیریز ورکو مخ قوي در شا قسم دی غواړي من د اصل کې د شاګرد سوي مطابق درس پکار دی یو شاګرد تر شغل لایق خټه درس ورکا درمیانه ور سره لاړ شه په لو لیول کې ور سره لاړ شه کله په دې لو لیول کې ته په هاي لیول درسو کې د شي نشي کولای نو هغه چې اوس په پوه شو ما هغه شي کوي خبر استي هغه زی دا موټر سایکل نه دی د دې کې مستری توپ کوي او یادې او یو ورځ نور راغله مې ول نه راغله ویل ته نور شاګردانم او زما د جامع ته کې تورې وی خرنه وی او د سیومه لاسونه می ماغو وی پاس ویرا نیمه پور راغله ما بیا مې ویل شي ولا شرم نه وغه یو دا خبره ده دا بخو سره به خبرې وکړه اصلي خبره ده تاسو ګورئ چې هغه سحر نه تر مازیګره پورې کار کوي تک توري مشکلات ګالي او بیا راځي درسم وي کنه یعنی دا زدکې کنه زدکې دا زدکې او کله مطلب یو کس چې یو کتاب ولیکي او دا ته چې کار کوي او دا کتاب راولي 15 منټه کار نه 15 منټه مطالعه کوي ولندن پکې سلاټ یاد کی بل یاد کی څومره غړ خیر تاسو ورو رسیدو ورته نو کوشش دا وکړئ احساس پیدا کړئ د غریبو د خاطره چې هغه غریبان چې هغه کوم انسټیټیوټ ته نشیتلای کوم کورس نشیتلای کوم ټریننګ ته نشیتلای دا غي د پاره چې هغه استفاده وکړي او کزه ته زی هم نو څوک د څنخي بانی ورته کې دا وکړه د څه وکړه اسه وکړه لاړ شه مرزه نو وخت دی جمعه د پنځشنبه د برسه دی نو کوشش دا وکړئ یو څه ولیکئ چې سار څه لیکئ یو څه ولیکئ یو چاته ویسي هغه په څه ولیکي تقریز په ولیکي بل څه په ولیکي اپروو کیږي تا وی باسي بازار ته پرې چې خلک تاسو غلطیانی وباسي تاسو خپل اصلاح شي غلطیانه مثلا شي خامخه به تاسو کاول ځل کوم کتاب لیکي دویم ځل تاسو کوم کتاب ولیکي تاسو به خپل ځان وګورئ بهرحال نور خبرې به نه کو راځو اساس خبره ده انا ما ذكرت ریسرچ کې یو وخت مې کتاب کتل یو انګلیسي لیکلی چې ما یو څه کار ریسرچ وکړ دا غینه په بازه په دې متأکد شوم چې زموږ یو اسماني پیدا کوونکی شته انا والله شته ما ځان سره کوم کار وجه ته راغلی زموږ کې لګېږي د مختلفو ډول زموږ کار الله پیدا کوي څنګه یو زه اکثر هغه کومه یو ساينسدان هغه دا خبره کړې و وی کچره دا څومره کفار چې دي دوی دا خپل ریسرچ کوي په ټکنالوژي کې کدی دا ریسرچ د الله پاک پیژندنه کې کړی وای نو دوی به ډیر پرمختګ کړی وای د الله پاک دې ټکنالوژي کې ریسرچ کې دا پکې جوړي کمپیوټر جوړي نور څه ټکنالوژي وسه هغه دي کنه پرمختللي وسه لغه جوړي نو کدی دا ریسرچ د الله پاک پیژندنه کې کړی وای او مخلوقات یې کړی دنیا کړی وای دوی د پر خدای به اسلام راوړی وای دوی د پر ډېر خموقو فائدہ به وته کړی وای خو بس الله پاک ځینې انسانان مسخر کړي ځینو خلکو د پاره هغه ماشين جوړې مونږ ته استفاده کوو هغه یو څه مونږ ته استفاده کوو دا یو انسان بل د پاره سدي مسخر دي بهرحال هغه الله په خپل خوخه او شکر په دې باندې موږ تاسو بوس الحمدلله چې مسلمانان یو ګوره یو باندې شکر دا ریسرچ کی خبره ده سو کاله یو سلويخ کاله د ریسرچ په دې کړه دی قاری صاحب په دې ریسرچ کړه دی چې مطلب د زمکه او اسمان پیدا کوونکی او پیژني چې هغه الله پاک دی نو کده دې کلی ته تللی وای او ته ولې ونی نن پښتنه کړو نو هغه ورته ویلو چې اسمان چا پیدا کړی ورته الله پاک هغه ریسرچ لګیږي دا ریسرچ هم کوي ریسرچ نه کوي ریسرچ کوي چې بالکل फायदा न कोई वर्ता वहाँ से बस खा मंगर आजू खबर ख़त्म शो ना सिस्टम इंफॉर्मेशन चेंजर सॉफ्टवेयर जो सबेदार कम था सोदा कम सॉफ्टवेयर से इस्तेमाल हो मां यार उससे खबर हम उकड़ा और माने का ګورې ځینې موضوعات دغه ته خیر موږ اشاره کوو کنه ریټایر سره به کې نشو ورتلای کنه
اوس په پوه خو شو په دې ريسټور باندې او په دې هغه باندې صحیح شو ريسټور پوینټ جوړ کړئ ریپیر به تر اوسه وکړم چې څنګه سیستم تاسو کوئ وساده دا کچې ريسټور پوینټ ولا او ریپیر هغه د ريسټور اے تاسو ريسټور ریپیر مې زته خو طریقه وخم سافټویر ما سره نشته تاسو د ایرانی سافټویر پیدا کړئ ایرانی سافټویر کې په وینډوز کې شته هر یو کې نشته وینډوز اسسټنټ د دوه ویډیو نشي دي کنه تاسو هغه کې نه دی سونو میږي چاته یاد دی نو می چاته یاد دی رول بیک واخلئ رول بیک پیژنې څه کار کوي رول بیک څه کار کوي رول بیک کار دا دی تاسو وینډوز انسټال کړئ چې انسټال لیکړه یو خو ډیفریز دی صحیح ده وینډوز انسټال کړه وینډوز کې افیس مو کا ډرایور مو کا مطلب چې ستا فیلډ پر تړل کوم چې جګه ټولو کا فټه کا ارس پکې وکا چې دینه بعد پکې ته په سی ډرایو کې کوم څه انسټال شي چې و دې کې دارول بیک انسټال کا رول بیک څنګه انسټال کو هغه ډایرکټ سو کو ریسټور پوینټ یې واخست خپل ځان سره چې وایسته چې کلم ته کمپیوټر سٹارټه تا ته د F8 د پاره رول بیک خپل آپشن درکې لکه یو هفته وته تا په کې پروګرام انسټال کړ یو بل پروګرام به کې انسټال کړ بل شی به کې وکړ بل شی به کې وکړ خو په سی به تاسو په ډیسکټاپ په ډیټا باندې ساتئ ډیسکټاپ باندې به په سی ډرایو سره به تاسو بیا کار نه ډیټا باندې ساتئ سی ډرایو کې ما پروګرامونه انسټال کړ خو ډیر زیات شو ما ته چا کړل چې سیستم ریسټارټ کوم به چلانیږي ما ته رول بیک د پر آپشن درکې چې ته دا تاریخ چې دی تاریخ راځي الته او دا ډیر زیات تاریخونه راځي چې کله یو پروګرام انسټال کې یو تاریخ اچي پروګرام انسټال کې تاریخ اچي پروګرام انسټال کې تاریخ اچي ته ته وای هغه اول تاریخونه به پیژندل کیږي هغه ته وای آیا ته غواړې چې دا سیستم ریسټور کې هغه اول تا نو که غواړې F8 به وای به بل وینډوز ته خلاصيږي وینډو چې خلاص شو په دې کې تاریخونه راځي کوم تاریخ اول تاریخ اوکې که اول تاریخ تخپل راځي او بل چې وینډوز دې خراب هم شي وینډوز کې ما کار کاو فایل مې ووهو یا مې خپل او ته نوٹ پیډ کې هغه جو ټول سی ډرایو مې ختم کړ چې ختم شو سیستم ریسټارټ شو ګوري مخکې نه رول بیک بیا هم درکې درته د حیرانتیا خبر هم دا ده چې وینډوز یې ختم شي الته بیا هم د سره څه کوي ځکه د دې فایل الته الریډي شته دې فایل شته ایگزیسټ دی نو بیا F8 وها ریسټور یې کړه وینډو بیرته جوړ شي دا ما خپل استعمالوو ټول کمپیوټر نه ختمي هغه ډیفریز ختمي نه رول بیک الته هغه کی تاسو رول بیک چې انسټال کړ به په کې مخ کې لاړ شي الته ډرایو سلیکټ کیږي بیا ډرایو بس سلیکټ کړئ کوم دې انسټال کې خامخا ټول به اخلي کنه ډرایو بس سلیکټ کې سی بس خلاص وینډوز سره کوي مونږ هم دې د خاطر کورول بیک کړه وینډوز سره چې څومره پروګرامونه دي دا ټول به بیک اپ دا ټول به بیک اپ ته استعمال کړو بیک د استعمال کړه بل چا استعمال کړه او ډیفریز هم دا قسم کوي کار اوس هغه ما مخکې کتاب لیکلو وینډوز 7 سره آشنا شي تقریبا 2 کال مخکې پای کې مې اخر کې څه ټریکس هم ورکړي دي دلته شته اوس بل هیکینګ باره کې لیکم په لګایم ان شاء الله کې د شروزي هغه په پښتو کې نوم دی کمپیوټري غلاوي سمپل هیکینګ دی کنه بیسیک هیکینګ دی نو بیسیک هیکینګ مطلب سټپ 1 دی دا شی سټپ 1 دی سټپ 1 سټپ 2 سټپ 3 نو سټپ 1 زره وباسم خو ما غلطی دا وشو چې ما په کې لیکل دي چې ایتیکل نو صرف هم د سیمه لیکل دا غلطی مې کړې ده نو هغه کې دا ډیفریز او رول بیک دا شی ټول ما برابر کړی دي به ته مراجعه وکړي چې کار چاپ شو صحیح ده خیر بهرحال د استعمال کړه څوک به ساغلري کول شي د پښتنو وکي شي ورکما ها سیستم انفارمیشن چینجر سافټویر ما سره شته دی که تاسو سره وی خلک کني به معنا واخلئ دا څنګه استعمالېږي تاسو به ډبل کلیک وکړئ او د سافټویر باندې ډبل کلیک وکړئ ګورئ دلته محمد اکرم همت مالک لای او تاسو به دې کې کولای شئ مطلب څه ورته ورکړئ P1 صحیح شو P1 او دلته کې مکمل انفارمیشن ورکړئ دلته صحیح شو کوم انفارمیشن چې تاسو سره یو ټول دلته څه کې ورکړئ
براوز کلیک کړئ او براوز کې چې تاسو کوم ځای کې پکچري پکچر ورته څه کوي سلیکټ کړئ خو پکچر کې شرط دا چې دا بیٹ میپ وي لکه دا پکچر د زرا کلیک دی باندې کومه دا ایډیټ کومه او ایډیټ کومه مطلب زبردي دا هغه برابر کما نو دا چې کله زر اعظم سیو صدا بی ام پی ډیزاین کې څه کومه سیو کومه په ډیسکټاپ یې سیو کوئ په هر ځای سیو کوئ سیو یې کوئ چې سیو هم کو نو سلیکټ یې کوئ اوپن یې کوئ او دا څه کوئ سیو کوئ چې سیو هم کو چیک اپډیټ کې خلاص بس سیو کې کار کوي چیک اپډیټ مطلب دا سافټویر ز اپډیټ کوم هغه حاجت نشته نو چار کړه تاسو مطلب مای کمپیوټر باندې بیا رائټ کلیک کوئ د دې پراپرټیز تر از دلته وا پکچر صحیح نه دی اصل کې پکچر به تاسو برابر کې یو پکچر ول ډیزاین ته ریزولوشن برابر کې کنه نو انفارمیشن او مکمل سکیږي تاسو دلته راځي بهرحال او سافټویر دا چا پکاري ماته به ورستو سیستم د انفارمیشن صحیح یو ځل باندې دا په دې باندې پوښتنه څه کار کوي ها تاسو راشئ دا سافټویر تراشه دا ما دا یو سمپل دی نه ایڈوانس سافټویر هم شته چې موږ ډیر زیات کار کوو صحیح شو دا به سمپل تاسو صرف خو دا نو مطلب دلته به ول راشي چار څه تاسو ورکوي انفارمیشن ورته انټر کې ما بل څه انفارمیشن زر ورکړي ورته صحیح ده صحیح شو به زمون اصل پوینټ پاوی کې دی په لوګو پات کې دی پکچر تاسو په لګوي کړه کمپیوټر پکچر په لګوي خپل پکچر په لګوي خو پکچر کې ما تاسو ویل خبره ده چې تاسو هغه پکچر نه دی هغه پکچر یو ورې امسپند کې ایډیټ کې فوټوشاپ وي خره فوټوشاپ کې کولای شي او کلام راشي تاسو دا ریسایز کوي او زه ته ورکوم چې دا 10% دا څومره چې ورکوټ تاسو لپاره خرازي کنه دا بیا سیواس کې بی ام پی ډیزاین کې سنوم ورکوي ورې کوي هم دې کې ایگزیسٹ کوته ہے بیا سلیکټ کې دا اوپن کوي چې اوپن هم کدا سیو کوي چې سیو هم کو دا کوم انفارمیشن چې دلته موږ ورکړي دي پرایس 7 لیکي پینټم 1 لیکي پینټم 2 لیکي دا بالته اتوماتیک شي وي اډ شي وي پوښتنه باندې کنه او دا هغه ډېر سمپل سافټویر دی چې دې لپاره سافټویر دا وینډوز چې سړي په خپل سره دا نو مارسه درش هغه باندې لګراوند باندې هغه تاسو نو خو د سکیورټي اپشن نه تاسو خو دا انټراکټیو لاګ آن میسج دی کنه او دا هم درته لکه څنګه چې دا بیټسمن وینډو راځي کله کله چې لوډینګ کوي دا تصویر مړه هغه سی 12 تلار شي غیزي نه کیږي تاسو هغه دا اصل کې د څه چل نه هغه وګه خپل هم کولای شي دا سی 12 تلار شي الته وینډوز ته داخل شي الته خپل وینډوز ایمیجونه دی هغه دا ایمیج والے کاپی کوي د سایز وګورئ د دې نوم وګورئ ارسه وګورئ ایشو پام دې ډیزاین باندې خپل پکچر جوړ کړئ پام دې سبانه سایز باندې او بیرته هغه کټ کړئ دلته او د خپل تصویر پیس کې خپل ودارل کړئ بس مشکل نشته هغه په هغه کې سکیورټي آپشن وکنه سکیورټي آپشن هغه مې تاسو ویلي دي کنه د تاسو په غوړه لکه چې نه وای ایڈمنسټریټیو ټولز کې دلته خیر تاسو بیا وروسته یو کس دا لوکل سکیورټي پالیسی کې چي کنه لوکل سکیورټي پالیسی په دې کې چې دا لوکل پالیسیز کې دا سکیورټي آپشنز دي دا انټراکټیو لاګ آن میسج دی دلته انټراکټیو لاګ آن میسج شو صحیح شو دې چې موږ ورته میسج ورکوي شو دا لاندې میسج چې دی کنه او برنل ته موږ ټایټل ورته ورکوي شو صحیح ده خیر دا ریکارډ شته دی دا ریکارډ ته سم درکړي دی هغه کې دا شته هغه کې دا وګورئ ها دا ته چې په ډیټا ریکوري باندې څومره کسان پويږي وې کم کنه ډیټا ریکوري اپډیټ کنه د نوو ورژن سره
استاد سي کنه زاړه ریکوري نه یو خبره ده تاسو به دې یو کې ما سره یو ډیټا ریکوري ده دا هر قسم ډیټا ریکوري استعمال ټول صحیح دي کار کوي صحیح ده هغه تاسو خپل خو غدا چې کوم ریکوري استعمالوي صرف به یو پوینټ پر ریکوریانو کې چې اول ورژن هغه نیو ورژن فایل څخه هغه نه ریکور کوي تاسو ته لکه تاسو په 2000 دا سری ریکور نشته چې هغه صرف 2000 فایل افس کې مثال درکم 2000 فایل تاسو ته ریکور کوي بعض 2003 2007 2010 2013 بعض د سری چې د اول ورژن نه ونی ساتر نیو ورژن پر ټول څخه د ریکور کوي دا په سافټویر کې صرف دی بیا نور په ایمیج کې نشته ایمیج کې به ټول ایمیجونه ویډیوز کې به ټول ویډیوز ریکور کوي هغه کې به څه مسله نشته دلته ما سره ډیټا ریکوري شته دا پروفیشنل ورژن د خټیټ دا 5 دا به کلیک به تاسو پیو کوي او ډیټا ریکوري ویزټ سکی رن کوي دا به ایکسپټ کوي نیکسټ به کوي کوم دا وکنه دا صحیح شو ها او انسټالیشن باندې کو پوهیږي اره او سافټویر هم د شي انسټالیږي لوکیشن به ورکوي هغه به ورکوي ورته کنه زما په نظر دا اخري کوي زکه دا چا خپل نظر دی کنه هر چا خپل نظر دی زما نظر دا دی چې دا ریکوري ځکه خره چې دې باندې ما خپل پریکټیکل کار کړم ما ډېر ریکورونه باندې کار کړی دی عصري دی نور قسم دي کنه هغه ریکورانو کې تاسو ته فل فارمیټ او داسې ډیټا چې ډېر مخکې تیر شوی هغه درته څه کوي نه ریکور کوي ډیټا په ګوره ریکوري په ماشین هم ریکور کیږي دا هغه چې دي څومره کنه د څه وته وي سافټویر نه بغیر دا د سیده دا میډیا نه دا میډیا اخیستل کیږي دا میډیا په یو ماشین دی ماشین کې خودل کیږي ها دا اکثره په هغه ځایونو کې کیږي چې هغه ځایونه صحیح لکه انټرنیشنل خلک کوي دا افغانستان کې چې امنیت دی کنه دا میډیا اخلي دا یو ماشین لري دی ماشین کېږي دا ماشین کېږي دی ماشین نه دی یو شیم دی نه پاتې کېږي یو حرف هم نه پاتې کېږي یو حرف یا دومره قوي ماشین دی مکمل سکی ریکور کوي موږ نه کېدای شي په سافټویر یو څه پاتې شي صحیح ده په سافټویر کېدای شي موږ څه پاتې شي په هغه کې به څه نه پاتې کېږي بهرحال دلته موږ سره درې آپشن دي یو ډیلیټډ فایل ریکوري ده یو کمپلیټ ریکوري ده یو پارټیشن ریکوري دا کمپلیټ ریکوري مطلب په دې کې دا دام پکې شامل دي دام پکې شامل دوړه پکې شامل دي اوس دا ډیلیټډ فایل ریکوري مطلب دا چې آلریډي وینډوز کې موجود دی او تاسو فایلونه وینډوز څخه کړی ډیلیټ کړی دي یا شفټ ډیلیټ کړی یا رائټ ډیلیټ کړی ډیلیټ کې دا کټ پیسټ هم راځي ښا ډیلیټ کې کټ پیسټ هم راځي ډیلیټ مطلب دا هغه ساحه نه تا ختم کو کال ته دی وړه کال ته خطا کړ هغه به لا خبره ده خو کټ پیسټ هم د ډیلیټ په شکل باندې کار کوي کته نه تاسو نو سوال وشي چې داس یو آپشن داس یو کمانډ چې ډیلیټ کارو کې هغه څه دی کټ پلس پیسټ دی نو تاسو که ډیلیټ کوئ سو د هر یو ډرایو نه نو دا پارټیشن ریکوري مطلب څه دی که تاسو یو څو ویل شي پارټیشن ریکوري څه دی انسټالیشن کې ویل شي راځي د ما به سوال پوښښ کنه د پارټیشن ریکوري مطلب دا ده چې تر هغه پورې ډرایو کې تا پارټیشن نه کړای کنه سنې کړای پارټیشن نه کړای نو هغه پس کې هغه په پارټیشن کې ناراضي صحیح شو چې کله د ډرایو څخه پارت کې سی ډرایو ته پکې ډیټا چولې ده او دا سی ډرایو صرف فارمیټ کې څنګه فارمیټ کې دا پارټیشن کې ناراضي صحیح ده چې کله د مطلب دا سی تقسیم کو 50 جی بی ده دا تقسیم کو 10 جی بی ته دا پارټیشن کې راغلی ده به بدل تاسو کوي دا باخله د دې په طریقه باندې ځان پوي کوي خټټ کار کوي خو په طریقه باندې ځان پوي نه کیدا ویسې کار نه کوي تاسو سره دې خبره باندې پوه شوي
که انسټالیشن هم کړی نو تاسو ډیلیټ نه به استفاده کوئ. تاسو هم یو ډرایو ډیوایډ کړی نه، تقسیم کړی هم نه، پارټ کړی هم نه، او که پارټیشن ریکوري کوئ بیا دا وکړئ. او که تاسو وایئ چې ما ته معلومات نه کېږي، 15 کاله مخکې، 3 کاله مخکې، 2 کاله مخکې تا پارټیشن کړی ویا، خو یو پوینټ یاد لرئ، که ډیټا تاسو ډېره څه کوئ ریکور کوئ نو تاسو سره باید څه تاسو سره سم هارد ډیسک موجود وي که نه. سم هارد ډیسک به تاسو ولرئ، ایکسټرنل هارد ډیسک که نه. نو چې تاسو سره ایکسټرنل قوي هارد ډیسک نه او تاسو مطلب مخکینی ډیټا ریکور کوئ، دا نه ریکور کېږي تاسو ته. که ریکور هم شي هلته سیف دپاره آپشن درکوي، بیا نه سیف کېږي سټور دپاره، تاسو سره باید ډیوایس صحیح موجود وي. زه دا کمپلیټ ریکوري اخلم. دا کمپلیټ ریکوري ټایم لږ ډېر اخلي که نه، ټایم څه کوي لږ ډېر اخلي، خو دا ډېره قوي ریکوري. طریقه درته صرف ښیم، نو یو طریقه ده، د هغې د دواړو څه ده، یو طریقه ده. د دې په ذریعه صرف کمپیوټر نه، یو اس بي لکه فلش شو که نه، او میموري کارډ، نور څه کوم ډیوایس دی، موبایل دی، لکه هر څه چې میموري ولري هغه کوي. صحیح شو؟ هر یو څه چې میموري ولري هغه څه کوي، ریکور کوي. دلته موږ څه کولی شو، د دې ځای نه موږ ته څه کوي، موږ ته خپل ډرایوونه شو کوي، د هغې سایزونه موږ ته خیار څه ښیي. لکه زه غواړم مطلب دغه ډرایو چې دی دې دا څه کومه ریکور کومه سی. زه راځم نیکسټ ته، دلته څه کوي، دلته لږ ټایم اخلي، دلته څه کوي لږ ټایم اخلي. نو ما ته وایي چې اوس ما سی ریکور کړه که نه، نو ما ته وایي ټوټل فایلز فاوند، او تقریبا اوس د څومره فایلونه پیدا کړه، دومره. ښه دا خو مطلب ما ورته هغه ورنه کړه چې مطلب ته کوم فایل پیدا کا، کوم فایل مه پیدا کوه. څه ته څنګه څنګه وای نه شم سوال نیو فولډر ګلون باندې. ها او دې کې زموږ مثال به کا معنی دی شو نیو فولډر او اصلو مثال ما ته نیو فولډر نه سو سپیسیفیک نو نشي وته ورکولای، تاسو مشخص کوی نشئ چې تاسو وایئ چې یو فولډر ما جوړ کړی هغه احمد په نوم باندې دی، هغه فولډر ما درکړی، هغسې نشئ کولی تاسو. هغه ټول درته ریکور کوي. ریکوري څنګه هغه نه ورکوي، دلته یې وکړی. تاسو داسې وکړئ ښه، دلته چې کله تاسو سلیکشن کوئ، اوس یې ما ته رانه که د سلیکشن نه مخکې خپله تاسو ته څه کوي، لیست درکوي دلته. صحیح شو؟ سلیکشن نه مخکې تاسو ته لیست درکوي. هغه لیست چې دی په هغې لیست کې تاسو ته مطلب ښیي چې تاسو ته څه اوپن کړي، لکه په دې شکل باندې تاسو ته لیست درکوي. صحیح ده؟ تاسو به داسې وکړئ چې کله تاسو ریکوري اوپن کوئ، دا ده لکه زه ما کمپلیټ ریکوري، تاسو به آپشنز ته پکې راشئ، را ته به راشئ، او په دې کې مطلب تاسو چې څه ریکور کوئ، لکه تاسو ته دلته بیل آپشن درکوي، ما ته یې اوس رانه کړ، یو بیل آپشن درکوي، په هغه کې تاسو به سلیکشن کوئ. اوس ګوره زه ورته یم دا ټول ټیک مار نه وباسم، زه هم په ګرافیک کې چې دی ما ته صرف هغه عکسونه ریکور کا GIF وي، JPG وي، بس دا په څه کې په ګرافیکس کې. ډاکومنټس کې ما ته هغه فایل نه ریکور کا چې ورډ ډاکومنټ وي، هماغه به ریکور کوي. ها ما دا ریکوري چې کوم راوړی دا بل ورژن ده. ښه صحیح شو؟ دا څه ده؟ بل ورژن ده. زه به اصلي ورژن تاسو ان شاء الله سبا درکم. صحیح شو؟ اصلي ورژن لکه دا ما بل ورژن راوړی ده. طریقې یو شی، طریقې هېڅ فرق نه کوي، طریقې یو خبره ده. زه کوم ځای نه پوه شوم، خبر هستی؟ ها نه 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 د کوم ځای نه
صحیح شو نو زه به تاسو سبا ایڈوانس ورژن همدغه شی ده چې ورژن فرق کوي صحیح ده بهرحال تاسو به طریقې ته خام نور په غیبه باندې وکړئ ښا هغه خپل لیست درکې تاسو بدل دراشه چې هر څه ملټي میډیا کې مطلب تاسو ویډیو دی آډیو دی 3GP آډیو د سره یا مطلب MP4 دی SSD MP3 دی دا به سلیکټ ورته بیا به اوکې کوي صحیح شو سبا کوي اوکې به کوي دا هم چې اوکې کدا به نیکسټ کې چې نیکسټ هم کو دلته تاسو څه کوي پیدا کوي سی ډرایو څه کوي دلته پیدا کوي درته دا امر متعلق د ورډ فایل د ایکسل فایل کټول کوي دا خو بیا نه کیږي چې ټول کوي که تاسو غواړئ چې تاسو په کمپیوټر کې څومره ډیټا پراته و دا کوي دا امکان نه لري ګورئ تاسو به تقریبا یو 2 هفته بعد یو پارټیشن کوي که انسټالیشن خو کوي کنه دا به څومره ډیټا وي ها او کنه USB ورکه ډرایو دلته خپل کریټ کړئ دي کی امغه USB به سلیکټ کړه ورته استاد یو ریکوري ما په دې ورځ درې ورځې اوسم کمی دي ادم سره ایمیج او ویډیو بل شنه ایمیج او ویډیو خدا هغه ریکوري چې څنګه ته زو کوم هغه انجینر دې کړو نه هغه معرفت کړی نه سره راځي یو ورځ یو کس راغی چې استاد یې ما یو غرق چې په دغه کې په زر جی بي اډرس نه ټول ډیټا راړه ها دا نو بیا خو پکې یو ټي پی دا وړو زخ مشبانه خطر کې ده نو ته مې حفاظت ورخطا ولاړ پاکستان د پاکستان کې ته یو جی بي د 1500 روپے باندې یو جی بي هغه تقریبا 300 جی بي څنګه 100 روپے راځي تقریبا یو لک روپے روپے راځي یا کوم استاد سره یا کوم استاد ته زندگی کوم د پیډه تک ټول غواړه ډاکټر دور دې بواړه ولې جراړو یې چې کوم څه ډیټا کوي چې کلیک وکړو فلم راوړي فلم الله دې ورته خیر نو ما ته کوډ ورانشه د باندې موږ نن نه بازار په پاکستان پورې بدلې 200 روپے باندې بیڑا کړې او نت خو اویلیبل دلته دا ستا ډیټا ونه دې کې هغه زما دا و جوړ شو دې کې زما دا باندې کولای کنه دا ډیټا د څه شی دی کنه که تاسو ډیټا هم لرئ چې کله د نور کې تاسو ډیټا ځاتو ته وژاړئ ګورئ یا در نس شي ختم شي رسې ډیټا شته ګورئ صحیح ده بهرحال صدا کینسل کوم ډیر مشکل ده دا بیا څه کوي ګورئ صبر وکړئ موږ ختم کوم بیا دا به نیکسټ کوي تاسو صحیح شو ال دا پوره شي مکمله صحیح ده چې کمپلیټ شو دا به نیکسټ کوي بیا وروسته د لوکیشن واخلې او سیو بیک کوشش وکړئ فولډر ورته مو جوړوي ښا فولډر ورته مو جوړوي شی مو جوړوي نه او تاسو به د څه خو نه کوي چې تاسو هغه ډرایو کې نور شی نم پراتی دام به کې ورچوي ګا څه خو نه کوي تاسو ریکوري پلیټفارم یو پالیسی لري چې په کور کوي په هغه اډرس کې بیٹه په ډیټا نه کوي نه دا خو سایز د پاره دا خبره ده چې سایز اوس تاسو دا خبره مهمه ده ها مهمه خبره ده تاسو مطلب په خپل هارډس کې است خو کیږي څه مشکل نشته کیږي او کوشش دا وکړئ تاسو کو ډیټا ریکور کړه د 15 کلو زه ته د کې خبره وکم د 15 کلو ډیټا تاسو ریکور کړه او دا بیرته پام دې هارډس کې واچولا سمګړه وام چولا بیرته دې هارډس نشه کوي بل هارډس ته چوي چې سبا ته امدا هارډس تاسو ریکور کوي دا به 100 کلو ډیټا تاسو ریکور کوي دا به 10 کلو ډیټا تاسو ریکور کوي استاد دا ځکه چې څه د چیرته دلته به دا انټرفیس بره چې دا وسکه دا و ټیک مارک لنه ټول چکونه ولګي دا به نیکسټ کوي چې نیکسټ هم کو د دې کې وتا سو دا ایکسټرنل هارډس شو لګوي کنه او لوکیشن ورته واخلې نیکسټ به کې دا خپل به کې سیف کیږي بیا پوه شو سر باندې او بچیرو استاد کمي شي هغه زم ځای په هارډ ډیسک لکه ټیک سم ریکور کړی خو یوز به ته لګاو بیا کنه نه غیر دغه مطلب پرایویټ کمپیوټر کې ځای وای چې اوس خبر نشته وای چې پالیسی دا کنه ورسره چې ایکسټرنل ګورز دا سوې ما هارډس بل کې دا خدای بالکل ایکسټرنل پالیسی دا هارډس چې هارډس ورته بل ولا استاد چې ریکور ډیټا زیات وي او سټوریج ډیوایس کم وي دا څومره اندازه سټوریج ډیوایس اندازه بلل لکه ته چې یو ټي بي نه زیات ای کنه
به یو قسم کنیکشن کیږي دا یو ټي وي دوه خپل منځ کې سره کنیکشن کیږي به به دوه ټي وي کې ورته نیمه استاد په یو کې ریکور کړه دوباره بل خیر دوه ټي وي یو ځای کې سره کنیکټ آسان دی ولې سہولت نه استفاده نه کوي او استاد کې دې شي نه دې سره اوسه partition 1 और partition 2 और partition 3 कितना है partition नंबर मालूम है सर आखिरी partition देख कर आखिरी partition देख मारता څنګه اخري پارټیشن دې ټول ډرایو هم کوي partition list दरकाई پارټیشن لیست هم کوي عمومي ډرایو هم کوي ټول مجموعه ډرایو چې دومره جی بي هغه اخر کې هغه هم کوي څنګه په نو شوم خبره دې تاسو یې مخ کیو دا شو په اپشن کې partition 1 partition 2 په دې راځي بس پای لاندې کومه وروسته استادانو چې ریکور شوي دي پارټیشن یې ا partition دې دا او دا استاد دا څه دا څه دغه څه خبره ګور partition number 1 partition number 2 دا اخري partition ورته دا شو کوي دا څه مشکل لولې مون partition 1 ټیک ما دوه partition 2 موږ بیا partition تیاری کوي د دې مطلب دا ډرایوونه دي کوم ډرایو دا ما ول سی ډرایو سلیکټ نکو دا خو زما ډرایوونه دي دا چې کله هغه وخت کې ما سره ډرایوونه ډیرو کله چې ما وکاو صحیح شو نو استاد دا پارټیشن یې پکې راځي چې ډرایوونه زیات دي ما دا چې کله تاسو ډرایوونه جوړ کړی دا هغه ډرایوونه دي تاسو ته خې کنه هغه تخې کنه نو کې دې چې استاد تا مطلب څه دی مطلب دې څه دی والله مې زده دا ما مثال دریم نمبر ما ټول کمپیوټر لاس partition کړی دي دلته لاس ما ته شو ما ته پته لګی چې ما نه دریم partition کې ډیټا ډیلیټ شوی ده دریم partition کې ټیک مارک زما ډیټا راوځي کنه تا ته پته نه لګی تر څنګه پته لګی پنځم پارټیشن کې دا ډیټا ما ختمه ته پته کړه لګی مثال سامان نه کمپیوټر راغسته ما ټول دوه کړم او بیا صحیح ده شنو وی بیا صحیح ده شنو نه اوس ما سره بول ډرایو واغسته صحیح ده میرے اخری partition کې دا ډیلیټ شو اخری دلته لیست ته اخری partition چې کوم ده هغه دا چې مارکیټ کنه خطه چې به مطمئن نه او چې مطمئن چې به مطمئن نه ټول واخلا مطمئن چې به مطمئن هغه پارټیشن واخلا هیڅ مشکل نشته مثلا ما ته پته لګی چې اتم partition نه استعمال ما ایز دا څه خبره هم ریکوري کوشش کوي دا ټول کوشش کوي ټول ټیک مارک کوي ورته او دا لاندې چې دا اصل کې ټیکست دی دا چې ټیکست ډرایو دی دام ټیکست ډرایو دی زما دام ټیکست ډرایو دی ځکه چې ریکوري کې ټیکست ډرایو شو کنه د زما برام انتخاب کړه ولکه ځکه هغه څه شوی ګورټمیټک کنورټ شوی نور سره فرق لري او کته په مطمئن نه وای چې چیرته واخلې به صحیح ده خو ریکوري چې دا ریکوري ته دا اپشن نه درکې چې ستاسو ډیټا کوم ځای کې پرته ده دا اطمینان هم لري اوسه 100% اطمینان نه ګارانټي سره خو نشي کولای partition recovery پارټیشن ریکوري څنګه مطلب دا partition recovery نن طریقه هم دا موږ ته چې زمون کمپیوټر کې چې موږ پارټیشن کړی دی هر یو ها دا سیستم کې partition کړی کنه partition ډیټا مونږ په یو شی دا مو ده کومه واخه داخه عادي کې څه مسله ده دې لکه partition کې نو دا یو فولډر نه پیدا کیږي چې مشخص کیږي نه کنه یو خبره استاد وخت هم سم چې کله تعالی دا پته دني چې زما په کم ډرایو کې ډاټا مانه ورکته نو ته کولای شي دغه پارټیشن استفاده وکړي وجه دا دی چې دا عمومي هارډ ډرایو تر کور دی دغه پارټیشن چې دا ډي یا سي یا ای دا ټول یو دی کنه دا ټول ریکور کوي نو چې کله دا ډرایو پته نه نو ته کولای شي دینه استفاده وکړي او که چیرې تا یو ډرایو فارمټ کړی وي ډي یا ای یا تا ما ډرایو کلیئر کړی بیرته ته جوړ کړی نو ته کولای شي دینه استفاده وکړي او که تا دا پته نه نو ته مجبور دا ریکور نه استفاده وکړي یاره زه خبره کوم پته نه لګیږي چې دا کوم شی دی وایي لري ریکوري باندې بالکل یقین مکوئ مړه تاسو کوشش دا کوئ نو موږ یو وګورو هغه به ډیټا پر سایکل بن کې ساتلا ډیټا وچره ساتلا ریسایکل بن به پرسنلایز تل هغه ډیټا نه دا هغه ریسایکل بن به هایډ کو
ځکه زمونږ یو بل ملګری و د هغه کار شو چې کمپیوټر ته به کېنه سایکل بل مې هم ټیکاو او دا خلک زه خپل ما کې هم دا عادت ده چې کمپیوټر ته کېنم ریسایکل بل هم ټیکوم یو ځل او استاد زه به شي زه به جی ویډیو ډاټ ام سی لارې بالکل ریسایکل بل ختموم چې کله ما زه خیر کنه دا مطلب دا چې تاسو طریقه دا ده استاد خبره سره تاسو په دې کې کار وکړئ کني چې به پولیسي دا طریقه ده ما ته ویل چې هغه خو ډېر زیات دي صحیح ده استاد کار کړی خیر ده څه مسله نشته ډیټا ساتلو لپاره مهم خبره ده چې ایکسټرنل ځان سره ساتي هفتوار خپل ډیټا اپډیټ کړئ تاسو ګورئ زه تاسو ته خبر وکړم دا ډیټا ساتل آسان کار دی خو د هغې منظم ساتل ډېر سخت کار دی ایکسټرنل هارډ زما ټول دا نصیحت دی قاري صاحب هر یو کوشش وکړئ یو ایکسټرنل هارډ ډسک واخلئ چې واخلئ بیا دا ډیوایډ کړئ ایمیجز عکسونو لپاره خاص ډرایو کړئ سافټویرز خاص ډرایو کړئ موویز خاص ډرایو کړئ لکه ویډیو آډیوز خاص ډرایو کړئ بیا دې کې ایمیج چې دي ستا مطلب د پرسنل ایمیج پرسنل خو بیخي په دې کې ما اچوئ تاسو مخکې دې کې ما خبره کړې وه دې نه وسه چې موږ د هر یو ډرایو نه ایمیج واخلو بیا په هارډ ډسک کې ځان سره وساتو خو ښه ده زه هم هغې نه به تېر شو دا سادم چې وشي دا ماته خبره ده او د هغې باره کې څوک خبره کوی شي چې کمپیوټر کې تاسو ولې باید کورني شیان وانه چوئ دې باره کې څوک 15 سکینډه خبرې کوي شي 15 سکینډه استاد کله چې زمونږ د کمپیوټر یا کار سوي استاد هډس ډاون شي کله چې بس وګړي راوخت یا باندې کوریو کی زه به دا ریکارډ دغه ځکه لږ ودروم بیرته سٹارټ یو خبره به وکم صحیح ده اتوماتیک پر سیران اپلوډ کړي نشي دې سره راوځي باندې چې څنګه یې مثال ډاټا یې مثلا او نیټ هم سره کالي غره دې کې مثلا مختلف قسم پروګرامونه اتوماتیک اپلوډ نه کړي ولې نه اخلي دی وایي چې نو مخالي استاد دا اپلوډ کیږي ګوره خان دا موبایل کې یو سیستم دی ګوره کینا دی موبایل کې یو سیستم خو زه دومره ورسره آشنا نه یم سیستم شته پکې دا اتوماتیک د تصویر اپلوډ کوي ګوره تاسو په پوهیږئ نه په دې باندې دا تاسو دا موبایل ځاتره خصوصا هغه خلک چې دوی کمپیوټر یا موبایل یا انټرنیټ باندې هغه چې کله موبایل اخلي موبایل والا چې خپل کوم ایمیل ادرس ورته ورکړي هغه موبایل خلاصوي دا ګوګل ادرس وایي نو ستا چې کوم فوټو ستا په کمپیوټر کې موبایل کې راځي هغه فوټو د هغه په ایمیل کې هغه سمپل خبره ده خو وایي ویډیو کتلې هر یو فوټو د هغه ایمیل دی خپل د امریکایي دا ګوګل ایمیل چې تاسو موبایل نو ته چې کله څومره فوټو په کې راځي هغه ستا فوټو د هغه ایمیل دی دا سیستم ته نو دا جاسوسي سیستم دی تاسو نو زه پوښتنه وکم تاسو چې کله انټرنیټ سره کنیکټ شئ تاسو دا سیستم سپیډ کمیږي او چې کله انټرنیټ ډسکنیکټ کړئ تاسو د سیستم سپیډ زیاتیږي ولې جواب ماته راکړئ لوډ کې راځي کنه نه اکټیویټي خبره نه اپډیټینګ کی نه هغه خبره نه اپډیټ په بند کړئ اکثر اپلوډ دا ستا سیستم آنلاین هیک کیږي دا آنلاین چیک کیږي یاد لرئ ګورئ هغې ځای نه دا سیستم اکسس استاد عباس وخت موبایل کې کار کې انټرنیټ کار کې سرورونه باندې شي نه کوي دا او دا آنلاین دی دا سرور نه دا کار کوي درته تاسو ته بولم چې کله تاسو کمپیوټر کې انټرنیټ استعمال کوئ شو کې په سی ډرایو خپل سیکرټ ډیټا خصوصا په مای ډاکومنټ کې پکچرز کې ویډیوز کې مساته چې دا اتوماتیک شیر کیږي ګورئ یاد لرئ ډیټا ریکوري فینیش و صحیح ده بیا خبر وګړي نم پرې ده موږ د کمپیوټر کې ډیټا واچول کنه یا موبایل دا موبایل چې دا موبایل نه د موږ د پکچر چې په څنګه دا موږ بل ریکارډ د کاپی کړلې دا چې موږ دې دا ورکاو دا په توګه نه څنګه موبایل یا کمپیوټر کې موږ سره مثال څنګه دي کنه ورانی هغه موږ یو کاریډر په واسطه موږ ریکارډ کړل لکه په هارډس د باندې پروسس پر روان دی او مطلب موږ نه دي ډیلیټ هم دي کنه د دې نه بالکل
تاسو له متوجه شئ د دې کس نوم ولیکه د دې کس صبر وکړه صبر وکړه دومره وجدي شي نه تیر شي مارولې ان شاء الله کله کله پس باندې سي چې بیا وسره په خپل خپل پورک زی ولري دا زماره ده ځکه حالات دي رواني کنه حالات رواني د شپه بعد ودا نه خصوصي ډیټا وی نو دا زه راو استاد یو مهمه خبره اوس د کابل کې او دفتر کې واغې دغه د خپل خزه عکسونه په هغه حالاتو کې ښکلي چې کله دا اولاد پیدا کېږي اوس وګوره چې یو کافر چې چې انسان یې که نه دا یو د حیا او د شرم خبره ده دفتر ورګانو ته ورته ویلی چې دغه دغه استاد وایي زمونږ ډېر یادېږي که نه زه یې چېرته یادېده هغه به د ژبې ورته عکسونه راوکړي یا به کمپیوټر کې ورته راوړه دا د ما زوی ده په هغه حالاتو کې ورته عکسونه ښکلي چې دا تولید کېږي نو ما ورته ویل چې پنځه کاله بعد دا خو به وړه خبرې دي چې یو سړی چاته وایي چې دا بس دا فیملي عکسونه یې زمونږ د خاندان ده دا کېږي استاد احمد صاحب زه خو اصل دا نوم یې ولیکه خبره ښایسته خبره وه ډېره ښه خبره وه پوه شوې متاسفانه چې بلیک لیست شوی دی او خبره یې ښایسته خبرې وي پوه شوې او دغه نوم هم ولیکه مسلم نوم ولیکه اچھا سوال موږ سره موبایل کې اپسونه دي دا موږ میموري کارت د موبایل نه بالکل کټ کړ دي موبایل کوم ډیلیټ نه کړل دا چې موږ سره موبایل کې وکړو دا کټ اکسونه موږ طریقه ورکړی کنه خالص ډیلیټ اکسونه موږ طریقه ورکړی سوال بل څوک وکړي دا سوال دا وایي سر چې موږ سره مثلا موبایل کې اکسونه صحیح ده دا موبایل اکسونه موږ اخلو کټ پیسټ کوو چیش کې پیسټ کوي میموري کارت کوي استاد دې دی موبایل دې نه ډیلیټ کوم کوم میموري کارت هغه نوم ولیکه ها تاسو په توجه زه به سوال خو زه پوه کوم کنه دا ډیټا خو موږ شو د هغې نه ختم شو موبایل یا کټ شو د حساب ختم شو دا میموري کارت ته واړوي آیا دا موبایل کې دا ډیټا پیدا کیږي ګوره ته کېنه زه به سوال تکرار کوم صحیح ده استاد دې اصل سوال زه کوم د دې اصل مقصد دا کټ ډیلیټ خبره ده کټ ډیټا خبره ده چې وایي د کټ ولا کې یوم د سوال څنګه تاسو وګورئ آیا وایي د کټ ډیټا ریکور کیږي یا نه دغه دا مقصد دی کټ ډیټا دیو هارد ډیسک کټ خبر کې پیسټ را ول نه ریکور کیږي دا نو چې کټ کو فیس په ډیلیټ کې راځي ول نه کیږي ها ته څه وایې ته څه وایې چې نه کیږي ته وایې نه کیږي کټ پیسټ مطلب څه بهرحال راځو یو بل پوینټ ته تاسو رائټ کلیک وکړئ نیو یو فولډر جوړ کړئ دلته صحیح شو فولډر هم چې جوړ کړ تاسو فولډر څه ورکړئ یو نوم ورکړئ رائټ کلیک دا رینیم کړئ دا نوم ورته ورکړئ صحیح شو چې کله زه غواړم دا فولډر باندې ډبل کلیک وکړم نو دا موږ د شارټ کټ د سره راکړي د ټول کنټرول پینل کې څومره آپشن دي هغه موږ ته راکړي د ډیوایس او د ډسپلی ایز اف اکسس د هر څه بیل بیل څه کوي موږ دلته آپشن راکړي دی باندې پوه شو کوډ وروسته ولیکئ پوه شو دی باندې ګوره کټ پیسټ والا دلته ګوره دا یو نوم دی یو کوډ دی صحیح ده صحیح ده دا وروسته به ولیکئ نوټپیډ کې ما سره شته چې کله تاسو یو فولډر جوړ کړئ تاسو وایئ د کنټرول پینل یو شارټ کټ دلته راوړئ ځان دپاره که نه د هغې کې څومره چې کمانډونه دي یا نور پوینټس دي هغه به ټول اوس د ایکشن سنټر کې دا ټول موږ سره شته 1 by 1 تا دلته راځي صحیح ده د ایډمنسټریټیو ټولز چې دي
دلته موږ سره شته 1 by 1 درته راځي هلته به ورپسې ګرځې که نه دا کلیک که دا کلیک که دا کلیک که دا کلیک که نه د اوټو پلی دپاره د کلر مینجمنټ دپاره د ډیټ اینډ ټایم دپاره د هر یو دپاره څه کوي خاصې مجموعې جوړوي درته او دلته څه کوي تاسو ته درکوي صحیح شو ښه د انسټال پروګرامونو دپاره چې مطلب تاسو کوم اپلیکیشن انسټال کړي وي د هغې دپاره تاسو به رایټ کلیک وکړئ نیو وکړئ یو فولډر جوړ کړئ دلته او دا څه کوي پیسټ یې کوي نو تاسو چې انسټال شوي اپلیکیشن یې د هغه مکمل څه کوي تاسو هلته درکوي چې تاسو کمپیوټر کې څومره اپلیکیشن انسټال دي هغه به درته څه کوي شو کوي دلته دې باندې پوه شئ تاسو غواړئ چې د خپل اپلیکیشن یې وګورئ ایډ ریموو ځینې داسې پروګرامونه شته چې هغه موږ چې انسټال کړو هغه موږ سره پروګرامینګ فیچرز ته نه ځي که نه نو هغې ځینې موږ نشو کولی چې مطلب داسې کو اکسس کو وګورو نو هغې دپاره موږ بیا دا ټریک کوو چې موږ څنګه کولی شو هغه پروګرامونه چیک کړو اکسس کو چې هغه موږ سره څه دي انسټال دي په ځینې پروګرامونه کاپي پیسټ سره څه کېږي انسټالېږي ولې هغه اصل کې انسټالي د هغې داسې فایل برابر شوی فایل سیسټم یې داسې برابر شوی چې هغه صحیح چې کاپي پیسټ کې هغه انسټالي بالکل پروسیس ها او دا به ورته صرف ولیکي خلاص دا کوډ او رینیم به کې د سره ډبل کلیک وکړئ چې اټومیټیک یې درکړي درته هو که نه ها راځو دا چې موږ څنګه یو اس بي بوټیبل کوی شو صحیح ده دې باندې به ځینې پوهېږي ځینې به نه پوهېږي وینډو بوټیک یو هغه د هغه هم شته خو هغې نه زه ښه تاسو ته ووایم دا وینډو بوټیک چې دی د دې پروسس لږ کمزوری دی څه دی کمزوری دی پروسس یې دا یو اس بي ما ته چا راکړه ما سره یو اس بي نه تېره شته هغې کې وینډوزګانې شته دی دې باندې به صرف طریقه تاسو ته وښیم سافټویر را سره شته دی ښه تاسو به ځان سره وینډوز 7 یو اس بي ډي وي ډي ډاونلوډ ټول څه کوئ دا به انسټال کوئ دا به څه کوئ انسټال کوئ شته ما سره چې انسټال هم کول به تاسو دا ډرایو چې دی ډرایو یو اس بي ډرایو کوم یو دی دا دی دا به زه نیم کوم څه دا یو اس بي ته صحیح شو ولې نه څکوم لایټ آف کړه متوجه شئ دغه نوم په الریډي شته هغه لیست کې دی دوه ځل نه یو ځل یې نو تاسو څوک څکئ ته نوم ولیکه متوجه شئ سم کې نه ولکه سم کچا غړې کې ناشته یو اس بي کې نومېږي څه نومېږي کې تاسو به راشئ د یو اس بي کې به څه کوئ سلش کیو سره فارمیټ کې صحیح ده فارمیټ کې انټر به کوئ صحیح شو دا فارمیټ شو یو اس بي یو اس بي ته به راشئ دلته چوز ایسو فایل ما سره که چا به اخیسته فایلونه ما نه والی د وینډوز 10 هم را سره شته او وینډوز 7 32 او 64 او د وینډوز شي دي وینډوز 8 هم شته د وینډوز 7 او وینډوز 8 یو ځای دی را سره او د وینډوز 10 چې دی هغه ایمیج بیل دی دا پیدا کول نه شي په اسانه ما سره شته در کومه ته براوز بواله براوز نه بعد زه راځم زه ګورم په کوم ځای کې دی ما سره دا وینډوز 10 دی ما سره دا راخلم زه دلته راځم مایکروسافټ وینډوز او دا یو فایل دی دا اوپن کوم دلته راځم ورپسې نیکسټ
کتا سره مطلب کتا سو غواړي دکان کې جوړ کې نو دې کې کواله و ونه کې ګوره شاته چې یو نه شکولا شاته چې یو کس د سخت تیاری کې خوب تا او تا نه خیام یو بل دی نو که تاسو سی ډي وی ډي نه رائټ کوئ دا خبره ده کنه لکه تاسو چې زه یو ډي وی ډي نه راوړې خبره چې بلینک ډي وی ډیز راوړې هغه ته کورونه برابر کړي پلاستیکونه برابر کړي هغه باندې سټیکر ولګوي په دې برابر کې دا خبره ده او چې خو اوریجنلی خي یو تاسو ډي وی ډي رائټ کوئ ډي وی ډي ورته واخلئ او کنه یو اس بي ډیوایس نن سبا اکثر سکیږي یو اس بي ډیوایس واخلئ دلته به د ډرایو څخه مشخص کړئ او دا کاپی بس کوي اریز یو اس بي ډیوایس دا به صفا کوي به یس کوي ولدا کاپی سکیږي سٹارټيږي نو دا اوس پرسنټیج سره پور رسیږي سره پور ورسېده نو تاسو دا فلش سکیږي یو اس بي بوټیبل کیږي پوه شئ خو اوس ما سره یو اس بي شته اوس څو کولای شي ما د لپټاپ راکې دا بوټیبل شي پورې چې تاسو د زو خیمه چې دا یو بي چې بوټیبل شي ون نور ډاټا کې چاو partition استاد partition में कुछ डेटा ए partition د پاره څو کنټرول کوي partition سره خیر صبر وکړئ یو بل کې سیدا چې دا کار ضروري شي وخت نه نيسي اشاگر دروالا ہاں سیجر کے ڈیٹا جوڑے گئے پورے لیپٹاپ چار اور ایک پارٹیشن بکی وہ کمان خراب شامل رکھو ہے چھٹے ملی چاہے دری قاری صاحب دې مفهوم نه ورسم شه اول خبره کې بیره ته ځي خبره کې کوم سافټویر سره دی ایسو دا دوه راځي شته کوم وینډوز وکما هر څه ټول مخ کې ودی وای ها ټول مخ کې مو راګا ما یو اس بي پرون چا دا ورکړی دا سره پاتې شوی دا په یو کې سره وینډوز 10 شته هغه انسټال کو صحیح ده نو دوی ته ښه د هغې نه مخکې بل کار وکړو په وینډوز انسټالیشن او پارټیشن خو پوهېږئ که نه فقط ایډمن پاسورډ هیکینګ به ته وښیم دا خو پوهېږئ په وینډوز انسټالیشن او پارټیشن کې بیا نه پوهېږئ سب اوس چا سره یو اس بي شته نو زما د تو د وینډوز 10 په کې ورکوم بوټیبل کړی مې دا چې راکاوه بوټیبل یو اس بي څوک لري
पार्टीशन मालूम से دوسرं کسر ما سلام شتاق टाइम वाली पार्टीशन किया उसे मुहिम दे दा 7 रकम 7 भी चलेगा yüzbü kira yok şey fark ne dedi خاوه يكون Saudara kawin dulu sama